الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، زه یم ستاسو ورور ستاسو کوربه عمر خاکسار. کتونکو، دا مهال د نوي کلي په پل باندې ولاړ یم. دلته کې نن د آل پرایمري ټیچر اسوسییشن لخوا په مردان پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کیدونکې ده. د رستم چې څومره هم اساتذه کرام دي، هغې مردان ته د احتجاج د تلو لپاره بالکل تیار دي. اوس به دې مردان ته ځي او د خپل مطالباتو په حق کې به دې احتجاجي مظاهره ریکارډ کوي. دلته موږ سره د تحصیلي رستم چې کوم د پرایمري سکول استادان دي، هغې ولاړ دي. هغې نه به تپوس پوښتنه کوو چې د دې مطالبات څه دي. نن چې کوم احتجاج تاسو وینئ، زموږ د پرایمري ټیچر اسوسییشن او د جنډې د لاندې دا زموږ د موجوده حکومت نه مطالبات دي او په هغې کې یو څو مطالبې ډېر زیاتې اهمې دي. په هغې کې یو دی چې زموږ کم اپګریډیشن چې په 2022 کې دي حکومت او تیر حکومت دا دي منلی و او د کیبنټ نه پاس کړی و، او بیا نگران حکومت چې کم دی نو هغه مو د ډیلی ښکار کو، او بیا چې نوی حکومت راغی اوس موجوده هغې دا د سره ختم کو. نو یو خو دا ډېر ظلم یې وکړو. مونږ د دې خلاف راودي چې زمونږ اپګریډیشن بحال کړي، او دې سره سره چې کم دی نو په 2022 کې چې کم ریګولرایزیشن شوی و د 2022 نه په دې پلته دې کې څه کسان پاتې دي، هغه ملګري زمونږ چې کم دی د دې دپاره مونږ دا راوتي یو چې یاره دا د 2022 نه د ریګولرایزیشن د چې کوم ټیچرز پاتې دي او هغې هم ریګولر کړي. د دې نه بله یو غټه مسله ده، هغه پارګو آپشن دی او جبري پروموشن دی. دا په دنیا کې یو ځای کې هم نشته دی او دې چې کوم دی دلته کې لاګو کړی دی. زمونږ د دې خلاف سخت مذمت کوو مونږ د دې چې دا چیز فوراً ختم کړي. په دې باندې نه پیسې لګي، نه په ټکې لګي، نه په بجټ لګي، او دا ختم کړي. د دې سره علاوه چې کوم دی نو دا یو سی وایز پالیسي چې راغلی د دې سره ډېر زیات ډسټربنس پیدا شوی دی. صرف د پی ایس ټیز تر حده پورې شوی دی. که ایس پی ایس ټیز دا پی ایس ټي ته دا راغی نو دې نه به نور هم ډېر ګمبیر مسایل جوړېږي. نو زمونږ حکومت وخت ته دا درخواست دی او د احتجاج په طور باندې مونږ نن په سړکونو باندې ولاړ یو د دې دپاره چې زمونږ په دې مسلو باندې دې غور وکړي او زمونږ دا مسلې حل کړي. نو دې سره به په صوبه کې تعلیمي استحکام راشي. ډېره مننه. جذبه نن تاسو د خپلو مطالباتو په حق کې احتجاجي مظاهره به کوئ د مردان پریس کلب مخې ته. کو چېرې د دې نه بعد هم ستاسو مطالبات ونه منلي شو، را روان لاحمل به ستاسو څه وي؟ بس زمونږ خبرې ونه منلې شوې، بیا به مونږ ځو پېښور ته. که هلته مو نه شو بیا به مونږ اسلام آباد ته ځو. خو تر هغې پورې مونږ د دې نه وړو چې تر کومې پورې زمونږ د ملګرو ته دا مسلې دي چې دا تر کومې پورې حل شوي نه دي. ځکه چې دلته زمونږ د ملګرو ته ډېرې زیاتې مسلې دي. اوس دا نوي ملګري دي د کانټریکټ بیس باندې اخیستي دي. نو هغوی وایي چې مونږ دا دومره وخت په دې تعلیم کې تېر کړو او بیا چې دی مونږ ته څه پیدا حاصله نه شي نو مونږ څه له نوکري کوو. بل چې دی اوس دا یو سی بیس باندې چې دا کم ټرانسفر دي، خلکو ته ډېر تکلیف دی. د لرې لرې نه خلک واپس ټرانسفر کړی دی. نو چې داسې یو کار کېږي چې کم از کم د دې استادانو باره کې دې ته څه علم وي، نو چې کومه فیصله کېږي نو دویم چې هغه دې داسې کوي چې استاد ته پکې نقصان نه، چې استاد ته پکې فایده وي. بل چې دی مونږ سره اپګریډیشن دا کومه وعده کړې ده چې دا د هر څه نه پاس شوې ده چې دې باندې عمل وکړی شي. جذبه نن تاسو سکولونو ته تالیو لګولې، ماشومانو له چوټي ورکړه، څومره نقصان د هغې وشو؟ نو بس دا خو ډېر زیات نقصان وشو د ماشومانو. خو حکومت ته مونږ دا درخواست دی چې هغې داسې چلو کړي چې آینده دپاره مونږ دې عمل ته جوړ نه کړي، چې آینده داسې دي زمونږ دا کوم مطالبې دي چې دا دې پوره کړي. نو انشاءالله مونږ به د ماشومانو دا وخت نه ضایع کوو. او یو جهان مننه. ګرانو کتونکو، دا د تحصیلي رستم د آل پرایمري ټیچر اسوسییشن چې کوم ذمهدارانو دا خبرې اترې تاسو واورېدې، دوی د صوبایي حکومت نه دغه مطالبه کوي چې زموږ کوم مطالبات دی هغه دې ومنلي شي. کو چېرې زموږ مطالبات ونه منلي شو نو موږ به خپل احتجاجي لړۍ چې کوم ده هغه جاري ساتو. همدلته کې خپل کوربه عمر خاکسار له ورکړي اجازت. د لوی الله په امان.